په پاکستان کې د طب او دردونو د پاره استعمالیدونکو پناډول نومې ګولو کمپنۍ جیسکې پرستو کې په یو بیان کې ویلي چې د زیات خرچ لامل ورته دغه ګولو جوړولو جاري ساتل ممکن نه دي او د ګولو جوړول یې بند کړی دي. دکانداران وایي چې په مارکیټ کې د یو ډبي پناډول ګولو قیمت 1.3 سیوا شوی دی. د خیبر پښتونخوا دوايانو د دکاندارانو د اتحادیې مشر ارشد خان مومن وایي چې په مارکیټ کې د پناډول قیمتونه سیوا شوی دي او پاسانه هم نه ترلاسه کیږي. نو موړي ویل چې وړاندې به د یو ډبي ګولو قیمت 280 روپۍ وو، اوس د یو ډبي قیمت 100 روپو ته رسیدلی دی. کله نه چې د پناډول ګولو د پیداوار بندېدو خبر راغلی په مارکیټ کې دا دوی روکه شوې ده. اوس پبلک یا غیر قانوني لاره خرڅېږي، قیمت یې 1.3 سیوا شوی دی. نو موړي زیاته کړه چې دا ګولې د طب او دردونو د پاره کارول کیږي. د کرونا وبا اوس د ډینګي ناروغۍ په وخت خرڅ یو چنده زیات شوی وو. نو موړي ویل چې د پناډول ګولو په صوبه کې خرڅ روزانه د لکونو روپو په حساب وو. اوس د پناډول پیداوار بندېدو خبرونو سره په مارکیټ کې ټولې خغه دوايانې لا نورې ګرانې شوي دي چې د طب او دردونو د پاره کارول کیږي. کمپنۍ په وروستو ورځو کې په خپل بیان کې ویلي چې ځینې علتونه دي چې د پناډول په موجودګۍ اغېزمنه کړې ده چې پکې د دوایي جوړولو مهم جز پیراسټامول او نړیوال مارکیټ کې قیمتونه سیوا کېدل دي او زیاته کړې ده چې د زیاتو قیمتونو لامل د کمپنۍ لپاره ممکن نه ده چې د پناډول پیداوار او سپلای جاری وساتي او حکومت یې په دا خبر کړی دی. په پاکستان کې د جون په میاشت کې په یو هفته کې د دوايانو قیمتونه 0% سیوا شوي وو. په دغو کې زیاتې دوايانې د شوګر، کینسر، د زړه د ناروغو او دغسې نورې د جون بچ کېدونکو دوايانو قیمتونه زیات شوي وو. د خیبر پښتونخوا د ډرګ ریګولیټر یو چارواکي د قانون لمحې کمپنۍ نشي کولی چې په خپل سر د دوایي پیداوار بند کړي. کو چرته د دوی د قیمتونو زیاتولو غوښتنه وي نو متعلقه محکمه به د هغې جاج اخلي او که د پیداوار قیمت زیات شي وي بیا ورته ډرګ ریګولیټر اتارټي د قیمتونو زیاتولو اجازه ورکړي او همدغسې د پیداوار او درولو دپاره به هم د متعلقه ادارې اجازه ضروري وي. نو موړي ویل کو د پناډول پیداوار بند هم شي نو د 100 نه زیاتې داسې دوايانې پاکستان کې موجود دي چې د پناډول په سیر د طب او دردونو د علاج لپاره کارول کېدی شي. خو دکانداران وایي چې د هغې قیمتونه هم سیوا شوي دي. جی اس کې خیله لري چې د پاکستان حکومت به د نازکو حالاتو نه په وتلو کې کامیاب شي او دغه کمپنۍ به د پاکستان د ولس د غوره صحت لپاره خپل مصنوعات جاري وساتي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400 په پاکستان